صدر جلسہ اور زمان انتہائی قابل احترام غیرتی مشرانو زمان اختنورونو زمان ظلمو زمان کشرانو او زما بچو بطول ناول خزو چنن د ژوب په خاوره په دې میدان کې په دې کلیزه کې د خپلو پښتنو سینګینو کوم اخلاص وینم او بیا د خپلو پښتنو ظلمو او د خپلو بچو کومه جذبه وینم نو حقیقت دا دی چې د ټولو ناول خو بخبل رب العزت پاک پروردگار تدا سوال حکم لاس پپور تکم چې رب العزت زمن د ذوب په خاوره د دې سیمې په پښتنو کې کوم اخلاص او کوم غیرت او کوم بیداری وینم زمانه با خدای پاکه په ټولو پښتنو کې دا مینه او دا جذبه او دا غیرت پیدا کړي چې کوم نن په دې پښتنو کې وینم. ډېره شکریه ستاسو ادا کوم. تیر کال چې کله د مشرانو کلیزې موږ مانځلې نو په ډېرو علاقو کې ډېرو ملګرو ستړې کړې وه او د هر محفل د هر مجلس د هرې غونډې یو خپل ښایست و او دې کالم تقریبا د یو هفتې داسې د دې سلسلې آغاز شوی دی او تر دې ساته چې څومره جلسې یا غونډې یا مجلسونه شوي دي د کلیزې په حواله نو د هغه ټولو ملګرو شکریه ادا کوم او د هغې ټولو یو خپل ښایست و خو تیر کال د ټولو نه غوره او د ټولو نه بهتره د پښتنو لویه جرګه په ملکنډ کې په بټخیله کې په ظفرآباد کې شوې وه او سږ کال د پښتنو د ټولو نه لویه جرګه او بهترینه جرګه الحمدلله د بلوچستان په خاوره د بلوچستان د پښتنو د ذوب په دې میدان کې ویل کېږي. نو د دې لپاره زه د خپل صوبایي صدر او د خپل صوبایي تنظیم شکریه ادا کوم. د دې لپاره زه د بلوچستان د خپل پارلماني پارټۍ شکریه ادا کوم. د دې لپاره زه د ذوب د تنظیمي ملګرو او بیا د دې ټولې علاقې د تنظیمي ملګرو شکریه ادا کوم. د دې لپاره زه د عوامي نیشنل پارټۍ د کارکنانو شکریه ادا کوم او تش د عوامي نیشنل پارټۍ د کارکنانو شکریه نه ادا کوم. زه د دې سیمې د ټولو پښتنو شکریه ادا کوم د دې کامیابې جرګې لپاره. دا مشرانو ملګرو یو ډېره تاریخي موقع ده او موږ ټول ډېر خوش نصیبه یو. دا زموږ د ټولو لپاره یو لوی عزت دی یو ډېر لوی اعزاز دی چې په دې تاریخي موقع د پښتنو په دې ډېره لویه جرګه کې نن موږ شریک او تاریخي موقع په دې ده چې نن موږ په داسې موقع په دې کلیزه کې په دې جرګه کې یو ځای یو چې د تحریک الحمدلله
سل کال پوره کیږي تاسو نن دا هغه مشکلاتو ذکر وکړو چې کوم ملګرو ته مشکلات پیښ وو دلته پر رسېدو باندې اول خو چې کوم ملګري زما ځای په ځای ایثار وو او هر چا ایثار کړي وو خو د هغه ټولو رکاوټونو باوجود د باچا خان پیروکار دې میدان ته راورسېدل زه تاسو ته سلام پیش کوم چې څومره ملګري زما له خیره راورسېدل او چې چا ایثار کړي وو نو هغې یو مفته مشوره ورکوم په پښتو کې ورکوم او که په پښتو نه پوهېږي نو څوک به ورته ترجمه وکړي او مفته مشوره ورته دا ورکوم چې دا قافله تاسو ودرولی نه شئ دا قافله مو ودروئ د دې ودرولو کوشش مه کوئ دا د باچا خان قافله ده دا د پښتون قوم قافله ده دا قافله انګریزو نه دروله دا قافله لویو ډیکټیټرانو نه دروله دا قافله بارودو خودکش حملو نه دروله دا قافله لوی ظالمانو د هغې ظلمونو نه دروله نو تاسو هم دا قافله نشئ ودرولی دا قافله نشئ ودرولی او زمونږ تاریخ هم د دې ګواهي کوي دا سل کاله تاریخ هم د دې ګواهي کوي چې کله نه دا تحریک شروع شوی دی نو د دې تحریک تاریخ دا ګواهي کوي چې یو خواته دې تحریک د الله د رضا لپاره د الله د مخلوق خدمت کړی دی بل خواته دې تحریک د هر ظالم او د ظلم خلاف آواز پورته کړی دی بل خوا دې تحریک د خپل قوم دپاره د امن د تعلیم او د یو روښانه مستقبل دپاره جدوجهد کړی دی او په دې سل کاله کې په هر وخت په هر موقع په دې تاریخ ګواه دی چې سل کاله کې هر قسمه ظلم شوی دی هر قسمه ظلم شوی دی خو د هغې باوجود شکر الحمدلله نن دې دنیا وګوري او چې چا ظلم کړی و هغې دې وګوري او که د هغې څه پیداوار نن پاتې هغې دې وګوري چې سل کاله مخکې دا سره جنډه او دا تحریک په میدان کې و او سل کاله پس هم نن دا تحریک او دا سره جنډه او د باچا خان ملګري په دې میدان کې دي نن چې د باچا خان بابا ذکر کوو ملګرو د هغې نه مخکې خبره وکړه سل کاله مخکې یو انسان راپاڅېد خانی و دولتو جیدادو آرامو سہولتو هر څه ورسره خو چې غیر چاپېره وکتل نو د هغه قام د انګریز غلامو هغه چې وکتل د هغه قام د تعلیم نه محروم هغه چې وکتل د هغه قام د بنیادي حقوقو نه محروم او چې هغه وکتل نو د هغه په معاشره کې تشدد او ولس او قام د تشدد په لار روانو هغه انسان چې نوم یې باچا خان و واره پښتنو واره هغه انسان خپل جیداد خپل آرام او خپل مال پرېښود او هغه انسان سل کاله مخکې څه وکړل میا صاحب وویل چې هغه سکولونه جوړ کړل بلکل یې جوړ کړل دې خوا یو سکول دی دې خوا ماته یو کالج دی خو د باچا خان بابا په سکولونو کې دا فرق و
چې کوم سکول یې جوړ کړ په هغې کې د غریب سړي د عام پښتون بچي هم سبق وې او په هغې سکول کې د باچا خان خپلو بچو خپلو زامنو هم سبق وې. هغه د خپل قوم د بنیادي حقوق دپاره آواز پورته کړ. اورئ پښتنو اورئ، نواز شریف صاحب نن وایي ووټ کو عزت دو، او بېشکه چې ووټ کو عزت دو، خو نواز شریف صاحب نن وایي او باچا خان هغه وخت کې د عام سړي د غریب سړي دپاره جدوجهد شروع کړ هغه د ووټ دپاره چې کله د عام سړي ووټ نو که نن د هر سړي ووټ دی دا هم د باچا خان بابا او د خدای خدمتګارو برکت دی چې نن هر سړی د خپل ووټ مالک دی. او دغه رنګې هغه ولس له د عدم تشدد نظریه ورکړه، پیغام یې ورکړه، او دغه رنګې هغه خدای خدمتګار تحریک جوړ کړ، او دغه شانتې د انګریز خلاف د ازادۍ تحریک شروع شو. او یو ځلې بیا واورئ پښتنو واورئ، یو ځلې بیا واورئ چې که دا ملک ازاد دی، که دا ملک ازاد دی او نن په دې ملک کې خپل پارلیمنټ دی او حکومتونه دي او ادارې دي، که دا ملک آزاد دی نو دا ملک هم پښتنو او خدای خدمتګارو په خپلو وینو باندې آزاد کړی دی، دا ملک بل چا نه دی آزاد کړی. دا د پښتنو قربانۍ وې او دا د پښتنو جدوجهد و. خو د هغې باوجود پښتنو زه خو نن تاسو د دې جرګې نه راغلی یم چې 100 کاله مخکې په موږ تهمتونه لګېدل، 100 کاله پس هم په موږ تهمتونه لګي، 100 کاله مخکې پښتون بدنامه، 100 کاله پس هم پښتون بدنامه. باچا خان د عدم تشدد خبره وکړه، وطن یې آزاد کړ. ولی خان د صوبایي حقوقو د صوبایي خودمختارۍ او د آئین حکمرانۍ خبره وکړه، څه انعام ورته میلاو شو؟ دا وی غداران دي، چا به وی دا د روس ایجنټان دي، چا به وی دا د امریکې ایجنټان دي. د روس او د امریکې ایجنټان نو هغې د پښتون قام د پښتنې خاورې او د انسانیت ایجنټان. او نن وخت او حالاتو دا خبره په خپله ثابته کړه. تاسو به وی چا به نه منله، په دې سټیج ناست ملګرو مشرانو به وی چا به نه منله. وخت او حالاتو هر څه په خپله ثابت کړل. ستاسو د نماینده او ستاسو د ورور په حیثیت څه ورځې مخکې په پنجاب کې د پنجاب په زړه کې په لاهور کې د مینار پاکستان په میدان کې زه ټولو پنجابیانو ته ودرېدلم او ما پنجابیانو وروڼو ته وې چې نن کوم فریاد کوئ او نن د سره کوم ظلم کېږي، که د باچا خان خبره منلې وه نو نن دا ظلم به سره نه کېده او نن به هم دا فریاد وکړو. نن هغه خبره سند تسلیم کړه، پښتنو خو مخکې تسلیم کړې وه، نن سند تسلیم کړه، نن پنجاب تسلیم کړه، نن پاکستان تسلیم کړه. خو یو ډېر لوی قیمت یې ادا کړ. او بیا دلته کې اول خو زه یوه خبره واضحه کړم، ما ته اوس ملګرو وې چې زمونږ کوم جلوس راغی او لار کې رکاوټ وي په هغه علاقه کې ډېر تکلیفات دي، هلته ډېر مشکلات دي. اول خو د ژوب د خاورې نه زه د یو پښتون په حیثیت دنیا له دا پیغام ورکوم چې پښتانه دهشتګرد نه دي، موږ دهشتګرد پیدا نه یو. دا دهشتګردي موږ د خپل کور ته په خپله نه راوړې. 40 کاله مخکې چې تاسو کومې غلطې فیصلې وکړې
دا دہشتگردی مونږ نه راوړې، دا پښتنو نه راوړې، پښتون دہشتګرد نه دی، دا دہشتگردی پردو پښتنو پسې راوړه او نن پې بدنام هم پښتانه شو، بدنام هم پښتانه شو. مړه یې مړه کړو، بدنام یې مړه کړو. وینم د پښتون تویږي او رسوایي د پښتون کوي. کورونه هم زموږ تباه شو، الزام هم په موږ لګي. کاروبارونه هم زموږ خراب شو، تهمتونه هم په موږ باندې لګي. تر کومه به موږ خاموشه یو؟ تر کومه به موږ انتظار کوو؟ تر څو به د پښتنو وینه داسې تویږي؟ تر څو به زه خپلو رکونو پسې ګرځم؟ پرون نور څوک و، نن اصرخان دی، سبا به بل څوک. او چې زه د رخ شوو او د ګمشده خلکو خبره کوم، نو واورئ، ولاړ په بلوچستان کې د پښتنې خاورې باندې، خو زه به اواز د پښتون د بچي لپاره پورته کوم چې رک دی، او که د بلوچو بچي رک شوي دي، د هغې لپاره به موږ اواز پورته کوو. نن دا څه بې انصافي ده. څو پورې چې د اسد خان تعلق دی، زما دې ځل بلوچستان ته د راتلو دوه مقصد و. یو چې زه تاسو سره په دې کلیزه کې شریک شم، په دې لویه جرګه کې درسره شریک شم، او دویم چې د دې نه پس کوم جنګ تاسو کوئ د هغه لپاره چې هغه جنګ هم درسره په شریک وکړم. او چې زه وایم زه، نو زما نه مطلب زه حیدر تشنا، چې زه وایم زه نو مطلب ایمن، چې زه وایم زه نو مطلب اسفندیار خان، چې زه وایم زه نو مطلب دا ولی باغ، چې زه وایم زه نو مطلب دا چې لاسا جنډا، او چې زه وایم زه نو مطلب مې دا چې هر پښتون. نو لہذا قانوني جنګ به هم کوو او قانوني جنګ به هم کوو. سبا به انشاءالله سهار 10 بجې د قانوني جنګ آغاز کوو. زه به خپلو ملګرو سره سمازم او بلوچستان های کورټ کې به موږ خپل درخواست جمع کوو د هغې لپاره چې موږ د خپل قانوني جنګ آغاز وکړو. او چې قانوني جنګ شروع کړو او د جمعې مونږ انشاءالله سبا وکړو، نو د جمعې د مونږ نه بس به بیا د سیاسي او د قانوني جنګ آغاز کوم، او هغه آغاز به انشاءالله د کوټې نه کوو. په کوټه کې به انشاءالله سبا زمونږ یو فورم نه خو یو زبردست احتجاجي مظاهره د خپل رول لپاره راغی انشاءالله. دلته دا ویلی شو چې مونږ د حکومت نه غواړو، زه د حکومت نه غواړم، زه چا سره جنګ نه کوم، زه د عدم تشدد په لار روان یم، مونږ پیروکار د باچا خان یو، د عدم تشدد په لار روان یو، خو زه د حکومت نه غواړم، زه د ریاست نه غواړم، ریاست ته دا مطالبه کوم چې ما د ریاست خان خپل کور ته راولي. مشرانو ملګرو، نن د 18 ترمیم خلاف سازشونه کیږي. 18 ترمیم خو پیژنې که نه، چې کوم خپل اختیار مونږ د اسلام آباد نه راوړی خپل وخت کې. نن بلوچستان ګیله کوي چې ګیس زما او اختیار پې د مرکز. نن بلوچستان فریاد کوي چې ګوادر زما او اختیار پې د بل چا. نن پښتونخوا فریاد کوي چې بجلی زما، د بجلی منافع زما او اختیار پې د بل چا. نن پښتونخوا ګیله کوي چې د کرک او د هنګو او د کرک ګیس زما
او اختیار پې د پردو. نن موږ په شریکه دا غوښتنه کوو او دا ګیله کوو چې دولت زما، اختیار زما، وسایل زما، د الله راکړي نعمتونه زما او زما د بچي د برخې لوړی نن ماته نه ملاوېږي، پښتون ته نه ملاوېږي. لہذا زه نن په دې لویه جرګه کې تاسو سره یو بله خبره کول غواړم او دا ډېره ضروري او په غور یې وایم. میا صاحب د پی ډي ایم خبره وکړه، زه هغه خبره دهراول نه غواړم. زه به تش د پښتنو خبره وکړم، د پښتنو. ما په پېښور کې هم دا خبره کړې وه او زه دلته هم کوم او تاسو دا خواست کوم چې زما دا خبره نورو پښتنو ته ورسوئ، نور پښتانه پې خبر کې، په نورو جرګو کې. زه منم چې د الیکشن په میدان کې پرون هم موږ خپل منځ کې مقابلې کړې دي او که بیا الیکشن یو کېدی شي بیا هم موږ خپل منځ کې مقابلې وکړو. زه منم چې په پارلماني سیاست کې به زما او د مولانا فضل الرحمن صاحب، زما او د محمود خان اچکزۍ صاحب مقابلې شوي او کېدی شي بیا هم مقابلې وشي. خو زه نن د ژوب په دې میدان، په دې خاوره د عوامي نیشنل پارټۍ یا نماینده په حیثیت، د باچا خان د نماینده په حیثیت، د ولی خان د نماینده په حیثیت او د اسفندیار ولی خان د نماینده په حیثیت زه نن جرګه کوم او زه نن جرګه کوم په خپل مشر محترم مولانا فضل الرحمن صاحب. زه نن جرګه کوم، زه خواست کوم په خپل مشر محمود خان اچکزۍ صاحب، آفتاب شیرپاو صاحب، سراج الحق صاحب چې هر یو پښتون سیاسي مشر دی او قومي مشر دی. زه په ټولو جرګه کوم او زه ټولو ته خواست کوم چې د الیکشن په میدان کې به مقابلې کېږي، سیاست کې به سیاسي مقابلې کېږي، خو دې وخت کې چې د پښتون قوم کوم تکلیفات دي او د پښتنې خاورې کوم مشکلات دي او د پښتنو کوم ازمایښتونو سره مخامخ دي، د دې لپاره زه ټولو ته خواست کوم چې راځئ چې په شریکه کېږو، د پښتنو دپاره په شریکه یو اواز پورته کړو. راځئ چې یو اواز پورته کړو. ما ته په دې اعتراض نشته چې مشري به څوک کوي. زه په مشرۍ جنګ نه کوم، زه هیڅ قسمه په دغه حواله باندې اختلاف نه غواړم چې په دې مشرانو کې هر یو مشر مشري کوي د دې جرګې. زه تاسو سره دا وعده کوم چې عوامي نیشنل پارټي سره جنډه او موږ ټول موږ به ورسره قدم په قدم د پښتنو د خدمت او د حق لپاره دا سفر جاري وساتو انشاءالله. ځکه چې نن بله لار نشته، نن بله لار پاتې نه شوه. دا چې کوم نوې خطرات دي او یو نوې لهر دی، دې ته که موږ یو نه شو نو خدای به که ډېرې لویې تباهۍ سره به مخامخ شو. که نن د پاکستان او د افغانستان تر منځه دا کومې فاصلې پیدا شوي دي، که دا ختمې نه شوې نو موږ به نور هم نقصان وکړو. که نن د افغانستان د امن عمل سر ته ونه رسېد او کامیابه نه شو نو خدای مکه زموږ به نوره هم تباهي شي. نو موږ چې دې خطې ته ګورو او ظاهره خبره دا ده چې بغیر د یووالي او د اتفاق نه موږ سره بله لاره نشته. ما ته دلته ملګرو وویل چې جي دلته کې
پدې هلته ورته اسلام آباد کې خلک سلیکټډ وي چې په دې ډېر وخت ضایع نه کړي او زه هم په ډېر وخت نه ضایع کوم زه پې نه ضایع کوم ځکه چې دا حکومت کله وجود کې نو راغلی نو هغه وخت حالات را یاد کړي او نن حالاتو ته هغه زوړ پاکستان را یاد کړي او نن دې نوی پاکستان ته وګورئ زه هغه تفصیل کې نه تلل غواړم زه به تش دومره ووایم چې چا راوستی دی هغې ته ویم هغې ته ویم چې چا راوستی دی چې وروره په غلط سړي باندې ملا سکې غلطه فیصله هم کړې ده دا سړی د ملک د چلولو نه دی خپله غلطي ومنې دا سړی د ملک د چلولو نه دی او موږ درته دا نه وایو چې دا سړی تاسو ورکې بلکې موږ درته دا وایو چې سیاست کې دننه قدم اخلې مهرباني وکړئ د سیاست نه بار شئ سیاست سیاسي خلکو ته پرېږدئ چې سیاست سیاسي خلک وکړي موږ تش دومره غواړو چې په دې ملک کې صفا سوتره الیکشن وشي او دا صفا سوتره الیکشن کې ولس خپله فیصله وکړي او د ولس په هغه فیصلې په نتیجه کې د پاکستان د مشکلاتو حل هم ولټو او پاکستان د خپل مستقبل دپاره هم لاره ولټي زه به دومره ووایم چې زه بېګا ماښام ناوخته راتلم بیا تیاره لګېدلې وه خو د ژوب نه کافي فاصله کې سرې جنډې شروع شوې دغه یوه جنډه چې کوم کارکون لګولې ده دا یوه جنډه چې کوم ملګري لګولې ده زه هغه کارکون او هغه پښتون ته سلام پېښ کړم په دې ټوله لار چې کومو ملګرو زموږ استقبال کړی دی زه هغې ته سلام پېښ کړم زما کومو ملګرو او کومو کارکنانو چې دا دومره ښکلې جرګه او دا دومره ښکلې کلیزه د دې بندوبست کړی دی زه هغې ټولو ته سلام پېښ کوم او شکریه ادا کوم او تاسو د محمد کاکا ذکر وکړئ دلته د هغه به پکې لږه خصوصي شکریه ادا کړم ځکه چې هر ځای کې زمونږ زه چې کله زه اکتوبر داسې زما سلسله شروع شوې ده دلته راتلو او اول خو خدای شته چې د اکتوبر نه والا 8 اکتوبر غالبا کلا سیف الله کې رومانه جلسه 8 اکتوبر او نن 28 جنوري دې دوران کې چې ما د بلوچستان په پښتنو په حواله څه ولیدل نو دا مې ته کلا سیف الله کې ویلو او نن یې درته وایم چې کلا سیف الله نه واپس لاړم مردان کې مې مردان پښتنو نه ستاسو مثال ورکړو بلکل مې خپله واده سرته رسولې وه او اوس چې واپس لاړ شم تش مردان او 400 نه به ستاسو مثال نه ورکوم ټولې خیبر پښتونخوا پښتنو نه به ستاسو مثال ورکوم او ما د محمد کاکا خبره کوله محمد کاکا ځان د پارټۍ ته وقف کړی دی 8 ورځې وشوې له خیره مونږ خو تیارې جلسې له رالو تا سره د ملګرو خواري کړې ده او نن ستاسو نه ټوله خواري نن زما د سترګو وړاندې نو بلکل زه داسې تنظیم د الله نه غواړم لکه چې بلوچستان کې دی زه داسې غیرتي پارلماني ملګري خپل غواړم لکه چې د بلوچستان په اسمبلی کې به ما کوم ملګري ناست دي او زه داسې عہدهدار غواړم لکه محمد کاکا چې دی او تاسو ټول چې څنګه یې لکه ستاسو د ټولو ډېره مهرباني ډېره مننه الله